دا چشتیان او دا سروردیان دا نقشبندیان دوی دا عقیده ده چې الله سبحانه وتعالی د انسان په بدن کې حلول کوي. څنګه کوي؟ اوس ګوره بیا به ته ویلې دغه دین محمد مولانا هم چې کله ذکر کوي داسې کوي په دغسې خوله بنده کې په پوزه باندې ولې وایي د انسان په زړه باندې پردې پرتې دي، دا پردې چې لرې شوي نه نو الله ستا بدن کې حلول نشي کولی، نو ته په خوله بنده کې په پوزه به دا ذکر وکړي چې ستا دا زړه هم ذکر وکړي. نعوذ بالله من ذلك. نو چې کله ستا د زړه ذکر وکړو د پیر په داسې درجه کې ورسېدې چې د پیر نه الله نعوذ بالله جوړ شو، نو ته چې ورځې بل پیر ته ورځې مطلب دا دی دغه رب عبادت دې پرېښود او بل ته ورغلی. اعوذ بالله من ذلك. دا خبره په کلیات امدادي کې دی چې کومه لیکلې دا امداد الله مکیم په 13مه صفحه کې ما سره موجود دی لیکلي، او بالخصوص په شمس المشایخ او همدارنګه په حاجي امداد الله مکی نور الله مرقده باندې لوی درواغ وي. نو دته به زه وایم چې الله وایي چې لعنت الله علی الکاذبین، د الله لعنت په درواغجن وي. نو ته په لویه ګیره باندې درواغ وایي د الله نه حیا وکړه. دوم الکاذب عدو الله، درواغجن د الله دښمن دی. او درېیمه دا ده چې د منافق صفت دا دی چې کله خبرې کوي اذا حدث کذبه، چې کله خبرې کوي درواغ وایي. نو تا دغه الزامات په صوفیو او په دغه دوو مشایخو باندې صفات درواغ ویلي دي. دومه خبره دا ده چې تا په شیخ صاحب دین محمد حفظه الله باندې ویلې چې هغه وایي چې تاسو ذکر کوئ په زړه کې دلته پردې دي چې دا پردې لرې شي او بیا به الله تعالی د تاسو په زړه کې حلول وکړي، تاسو په وجود کې به حلول وکړي او د تا نه به خدای جوړ شي. دا د لوی درواغ ویلي دي. او بل وایي چې شیخ صاحب داسې ویلي دي شیخ دین محمد حفظه الله چې بیا به بل پیر ته نه ورځئ دا شرک دی. نو زه به د اولې خبرې جواب دا دی چې هغې دا خبره نه ده کړې چې الله به د تا په وجود کې ننوځي او حلول به وکړه. او که د دا د تقریرونو د ویډیوګانو نه د کتاب نه ثابته کړله نو بیا به زه د شکست اعلان درته کوم. خو صفا درواغ دی ویلي دي. شیخ صاحب دین محمد وایي په زړه کې ذکر کوي. ولې د ټول بدن سلطان چې دی هغه زړه دی. حدیث کې راځي وایي زړه هم زنګ نیسي لکه څرنګه چې اوسپنه زنګ نیسي او دا زنګ چې لرې کي په ذکر باندې چې په زړه کې ذکر وکړي. عایشه صدیقه وایي رضی الله تعالی عنها چې نبی علیه الصلاة والسلام یذکر الله علی کل احیانه، هر وخت به ذکر کوه. محدثین وایي دلته خو اعتراض راځي چې نبی علیه الصلاة والسلام خو کله بیت الخلا کې وه، ضرورت ځای کې هلته څرنګه ذکر کوه. وایي د دې ذکر نه مراد ذکر قلبي دی چې الله یې په زړه کې یادوله. ته د ذکر قلبي نه منکر یې، لوی احمق او جاهل یې. او همدارنګه ابن عباس رضی الله تعالی عنهما وایي ذکر قلبي د ذکر لساني نه اویا درجه فضیلت لري. ته د ذکر قلبي نه منکر یې، هغه وایي په زړه کې ذکر وکړه چې زړه دې صفا شي، بیا د زړه په بدن باندې حاکم دی، بیا به د تا ټول حرکات او سکنات به هغه ټیک وي، په شریعت به برابر وي. بله خبره دا کړې ده چې شیخ صاحب دین محمد وایي چې بل پیر ته به نه ورځئ. دا بالکل دا د تصوف په اصطلاح کې تنها شیخ صاحب دین محمد نه ده کړې، بلکې ټول صوفیای کرام په درجنو کتابونه به درته پیش کړم. په دې جواباتو باندې ما 8 دانې ویډیوګانې کړې جاهله. دا مې د ټولو صوفیای کرامو عبارات پیش کړي دي. ټول صوفیای کرام وایي د دوی په اصطلاح کې چې یو پیر پرېږدي او بل ته ورځي، دې ته په استفاده کې چې یو پیر پرېږدي بل ته ورځي، دا د دوی په اصطلاح کې ناروا کار دی. د دوی په اصطلاح کې لکه زه تاته وایم ډاکټرانو په اصطلاح کې دا کار ناروا دی، غلط دی چې ته په خپل سر ورځې دواخانونه او د دغې نه دوا را اخلي، بلکې ډاکټر ته به ورځې هغه به تا معاینه کوي، فشار به دې ګوري او تبه به دې ګوري، هر څه بیا به دوایي درکوي. اوس که یو څوک راپورته شه دواخانې نه دوایي واخیسته هغه نه کافر شه او نه دا څه چې په حرام شرعي کې واقع شه. دا د ډاکټرانو اصطلاح ده. انجینرانو خپل اصطلاح ده. یو تعمیر جوړوي هغه د دوی خپل سټنډرډ یو ورسره دی چې په دغه طریقه به جوړوي. که په دغه طریقه باندې څوک خلاف جوړ کړه په انجینرۍ کې دا کار ناروا دی، غلط دی. اما که یو چا وکړي په ګنهګار خو نه دی. تصوف هم خپله اصطلاح ده. په تصوف کې اصطلاح ده چې د یو پیر نه ته استفاده کوي او هغه د تا مرشد وي، تا تربیت کوي، نو تر څو چې هغه ژوندی وي بل پیر ته به نه ورځئ. که چېرې هغه ژوندی وي ته بل پیر ته ورشې، دې ته د شرک په تصوف وایي. شرک په تصوفو کې وایي. دا شرک اصطلاحي د تصوف دی، دا شرک شرعي نه دی. په دې باندې ما په درجنو حوالو پیش کړی. دا تنها د شمس المشایخ قول نه دی، دا د 4 طریقو د صوفیای کرامو رایه ده او په دې دا شرعي شرک نه یادوي، دا د دوی په اصطلاح کې شرک دی. او یو بل وابي د ایتا په قسم باندې یو بل وابي وایي اعتراض کړی و، دغه لپاره ما 8 ویډیوګانې کړې وې او د ټولو صوفیای کرامو عبارات مې پیش کړي وو او جواب مې ورکړی و. تم دغه په قسم باندې وابي په خبر باندې نه پوهېږي. او بل خبر دا کړې ده چې کلیات امدادیه کې حاجي امداد الله مکی چې موږ د ټولو دیوبندو پیر دی، دیوبندیانو پیر دی، ته څه وایې؟ ته وایې چې هغې ویلي دي چې الله کوه تر څو چې
الله د تا په بدن کې حلول وکاو د تا نه خدای جل شي. زه بیا وایم چې لعنت الله علی الکاذبین که دې ثابته کړه تا اتلسمه صفحه باندې حواله ورکړې ما سره کلیات امدادیه موجود دی. زه په چیلنج درته وایم 1,00,000 افغانۍ به درکوم ځکه د کلدارو زور ختلی دی. زه به 1,00,000 افغانۍ درکوم که چیرې د حاجي امداد الله مکي نه راته ثابته کړه چې هغو په حلول قول کړی یا شیخ صاحب بن محمد په حلول باندې قول کړی 1,00,000 افغانۍ دې وګټې. دا د تا صفا درواغ دي که د رښتیا ویلي وي حواله به پیش کې عبارات به پیش کې دا ما په تا باندې قرض شوله. په حلول باندې په څلورو طریقو کې صوفیای کرام او شمس المشایخ حاجي امداد الله مکي یو هم نه دی قایل. دا صفا درواغ دی ویلي او که د رښتیا ویلي حواله پیش کړه عبارات پیش کړه. او بل به زه درته وایم دا عقیده چې ده دا د تاسو وهابیانو د عقیده ده. حواله واروئ د تاسو مشهور وهابي وحید الزمان چې تاسو ورته وحید الزمان وایي هغه د تاسو قبله او محراب دی. هغه هدیة المهدي کې څه وایي اول جلد دی صفحه اومه او بل اول جلد نمه صفحه کې وایي الله د ټولو انسانانو په وجود کې دی العیاذ بالله. وایي الله د ټولو انسانانو په وجود کې ظهور کړی. دا عقیده د حلول دا مردار عقیده د حلول دا د تاسو وهابیانو ده او د موږ نه ده. او دا ما ته چیلنج درکړه چې تا درواغ وویل په ټولو صوفیاو پسې او په شیخ دین محمد صاحب پسې او په حاجي امداد الله مکي صاحب پسې دغه عبارات پیش کړه او که دې پیش نه کړه دا به د دلیل د شکست د ټولو وهابیانو وي او دا د لوی درواغ ویلي دي. او بیا په اخر کې درته وایم چې د الله نه حیا وکړه ګیره دې هم پرېښې ده ځان ته ملام وایې او درواغ وایې شرمېږې نه. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.